Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به موږ د 2022 چې څومره پی ایس ټي ټیسټونه شوي د هر یو ډیویژن نه موږ پی ایس ټي فیډاګاجي پورشن د ټول اولډ پیپر چې دی د هغې نه موږ فیډاګاجي پورشن چې دی هغه راغیستی دی د ملکنډ د پېښور ملکنډ هزاره ډي ای خان او د بنو مردان او کوهاټ د دې ټول دغه چې دی موږ سره راغیستی دي د هغې نه موږ فیډاګاجي پورشن چې دی د هغې ام سی کیوز راغیستی دي په نننۍ ویډیو کې به هغه موږ ون بای ون چې دی هغه به ستاسو سره شیر کوو ویډیو چې د هغه تر اخره پورې وګورئ ویډیو چې د ډېره زیاته امپورټنټ ده ځکه چې په پیډاګاجي کې ډېرو ملګرو ته مسله نو ډېر په اسان طریقه باندې چې دی دا ام سی کیوز موږ حل کړي دي تاسو ته به انشاءالله په دې کې ډېره زیاته فایده اولډ پیپر چې دی فاست پیپر موږ دغه 8 پیپر چې دی دا د 2022 دی 2022 کې چې کوم ایټا ټیسټ شو د پی ایس ټي د هغې نه موږ راغیستی دی ټیک شو د دې نه علاوه د 2019 او د 2021 چې دی هغه پیپر هم موږ په دې کې څه کړي دي د هغې پیډاګاجي پورشن چې دی هغه موږ حل کړی دی نو اولډ دغه چې دی ام سی کیوز هغه 90% د هغې چانس دی چې هغه پکې لږ اخوا دیخوا کې خو هغې پوره چانس دی چې هغه پکې څه کړي هغه موږ له په بل پیپر کې پر روان پیپر کې چې دی هغه هم هغه ام سی کیوز راشي یا د ام سی کیوز به یې لږ اخوا دیخوا کړی ټیک شو بل دا چې دی د ام سی کیوز دا د یو بل سره انټرچینجبل دي لکه د یو ډیویژن بل ته هم دغه کړي دي نو داسې د دې نه هم د اندازه لګي چې ام سی کیوز چې دي هم دغه انشاءالله د دې نه به راځي او که دا چې دي نو یا به لږ لږ یو بل ته به یې چینج کړي د یو ډیویژن نه بل ته او د بل نه بل ته ټیک شو دا موږ د فاست پیپر نه راغیستي دي او په صحیح طریقه باندې کوشش کوو چې موږ یې سال کړو تاسو ته به ډېره زیاته صحیح فایده وي تاسو څه کوئ خپل تیاری چې دی هغه جاري ساتئ د ام سی کیوز چې دی ځان سره نوټ کوئ پیډاګاجي کم پورشن چې تاسو ورکړئ او ځان سره نوټ کوئ په نننۍ ویډیو کې به موږ د پی ایس ټي او انشاءالله سبانۍ ویډیو کې به د سی ټي چې کوم پیډاګاجي پورشن هغه به پکې حل کوو اولنی نمبر ام سی کیو زموږ سره دی چې جان ډیوي سیډ دیټ ایجوکیشن از پیورلی ډیش پروسس ټیک شو جان ډیوي چې دی وایي دا ویلی دي چې ایجوکیشن چې دی دا کم پروسس دی نو دا زموږ سره پیورلی دا سوشل پروسس دی ټیک شو جان ډیوي چې دی دا زموږ سره څوک جان ډیوي چې دا زموږ سره فلاسفر و ټیک شو یو به ته موږ فلاسفر ولیکو بل چې سایکالوجیسټ او دریم نمبر زموږ سره ایجوکیشنل ریفارمر ټیک شو او دی چې و د کوم ځای امریکن ټیک شو امریکنو په 1858 کې چې دی نو دا 59 کې سوري پیدا شو او په 1952 کې څه شو وفات شو ټیک شو نو دا زموږ سره د جان ډیوي په باره کې که بل کوېسچن نه اخلي نو هم دغسې کوېسچن به راخلي ټیک شو دویم نمبر ام سی کیو زموږ سره دی چې ډیش ایډوکیټ دیټ سټوډنټ بی فری ټو چوز هاو اینډ وټ دے سټډي وایي کوم یو څیز دی په دې لاندینو کې چې هغه به سټوډنټ له بالکل فری هینډ ورکوي چې دی څه چوز کوي او څه سټډي کوي د هغې دپاره کوم یو څیز په دې لاندینو کې سټوډنټ له څه ورکوي دا فری هینډ ورکوي نو هغه زموږ سره څه شي دی ایګزسټنسلیزم دی ټیک شو اے نمبر اپشن چې دی ایګزسټنسلیزم دا چې دی نو دا به سټوډنټ له څه ورکوي فری هینډ به ورکوي چې دی څه چوز کوي او څه سټډي کوي ټیک شو ایګزسټنسلیزم چې دی دا زموږ سره فلسافیکل مومنټ دی او دا به فریډم ورکوي او چایس او ریسپانسیبلیټي څه فریډم چایس او ریسپانسیبلیټي ورکوي ټیک شو بل دریم نمبر سی چې د ټرم کریکولم از ډیرایوډ فرام ټرم کریکولم چې دی دا زموږ سره د څه نه وتی دی دا لیټن ورډز دي لیټن لاتینی زبان څه دی ورډ دی او د دې کریری نه وتی دی او د کریری مطلب دی ټو رن د کورس ټیک شو سی نمبر اپشن چې دی زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو بل 4 نمبر ام سی کیوز دی زموږ سره د پېښور ډیویژن چې هیومن بیهیویر از ریشنل سو هیومن بیهیویر چې دی وایي دا ریشنل دی خو کله چې کله کنفرم ټو د نیچر لا ټیک شو او بل زموږ سره ګوان بای فزیکل اینډ سوشل لا ټیک شو نو دا سی نمبر اپشن چې دی زموږ سره ټیک اپشن دی په دغه ټایم کې هیومن بیهیویر چې دی دا څه دی ریشنل دی ټیک شو 5 نمبر ام سی کیوز انسټرکشنل کمیونیکیشن تھیوري دا زموږ سره یو تھیوري ده او د دې دا بیان دی چې dash can affect how the instructor communicate with student and student with each other with that زموږ سره یو تھیوري ده چې په دې کې سیټینګ ارینجمنټ چې دی سیټینګ ارینجمنٹ وایي دا ډېر زیات امپیکټ کوي د سټوډنټ د خپل ټیچر سره د انسټرکټر سره څه کمیونیکیشن رابطه او د یو بل سره رابطه ټیک شو وذ ایچ ادر او وذ انسټرکټر وایي دا کومه تیوري ده دا زموږ سره انسټرکشنل کمیونیکیشن تیوري او دا خبره کوي چې سیټینګ ارینجمنٹ چې دی دا د انسټرکټر سره کمیونیکیشن او د یو بل سره کمیونیکیشن چې دی دا ډېر زیات څه کوي امپیکټ کوي ټیک شو بل زموږ سره مردان ډیویژن پی ایس ټي چې کوم 2022 د هغې ام سی کیوز څه شی دی اولنی چې کلاس روم اسسمنٹ از ډیش بیکاز ټیچر یوز اٹ ټو فایند کلاس روم اسسمنٹ چې دی دا زموږ سره ډایګناسټک دی اے نمبر اپشن پکې زموږ سره ټیک دی ځکه چې ټیچر دا یوز کوي چې فایند کی د لرنر سټرینث او ویکنس ټیک شو د لرنر چې کوم دی د سټوډنټ د دې سټرینث او ویکنس معلوم کی او سو د پروګرس مطلب د کلاس په دوران کې ډیورینګ کلاس چې دی نو دا څه کی معلوم کی نه دغه کلاس روم اسسمنٹ کې دا کلاس روم اسسمنٹ چې دی دا څه دی ډایګناسټک دی ټیک شو
دویم نمبر MCQ زموږ سره ډیش اکر which teacher use evidence of student learning to make judgment on student achievement again goal and standard. په دې کې زموږ سره ټیک آپشن چې دی assessment of learning چې دی نو دا زموږ سره څه دی وایي دا اکر which teacher use evidence of student learning to make judgment on student achievement against the goal of standard ټیک شو. په دې کې زموږ سره assessment for یا is راغی ټیک شو. لکه زموږ سره په دې اولنی کې څه شی assessment for راغلی دی یا زموږ سره assessment is راغی نو دا دې ته بیا موږ څه شو formative assessment وایو ټیک شو. او که چېرې assessment of راغی نو دا زموږ سره summative assessment formative assessment چې دی هغه ما تاسو ته ویلو چې هغه زموږ سره د during lecture یا during the class چې دی هغه موږ کوم assessment کوو هغې ته موږ formative assessment وایو. او چې کله د کلاس په اینډ کې یا د چپټر په اینډ کې یا د منت په اینډ کې یا د ایر په اینډ کې چې کوم دغه اسسمنټ موږ کوو یا ایگزام اخلو نو دې ته موږ سمیټیو اسسمنټ ورته وایو ټیک شو. بل زموږ سره MCQs دی چې فارمیټیو اسسمنټ جنریټ فارمیټیو اسسمنټ چې دی وایي دا جنریټ کوي ټایملی سټوډنټ اچیومنٹ انفارم ټو ایوالویشن ټیک شو. په دې کې زموږ سره ټیک آپشن چې دی بی نمبر آپشن دی چې what did or did not learn ټیک شو. چې څه از د شو او څه نه دی زده شوي نو دا زموږ سره د فارمیټیو اسسمنټ په وجه باندې کېږي. فارمیټیو اسسمنټ چې دی دا ډیورنګ به څه شي په دوران د لیکچر په دوران کې موږ د فارمیټیو اسسمنټ کوو چې د سټوډنټ څه زده کړه او څه نه دی زده کړی ټیک شو. 4 نمبر MCQ دی زموږ سره چې classroom assessment used to measure the level of achievement on learning target and subsequently to determine report card grades ټیک شو. وایي زموږ سره هغه کوم یو کلاس روم اسسمنټ دی چې په هغې کې موږ ریپورټ او ګریډ چې دی هغه ډیټرماین کوو په لاست کې چې دی نو څه ډیټرماین کوو نو زموږ سره څه شی دی سمیټیو اسسمنټ دی. A نمبر آپشن چې دی زموږ سره ټیک آپشن دی. ما تاسو ته ویل دي چې کله زموږ سره یو چپټر ختم شي یا یو کتاب ختم شي یا د کال اخري یا د منت اخري نو په هغې کې موږ کوم اسسمنټ کوو هغې ته سمیټیو اسسمنټ وایي ټیک شو. بل زموږ سره according to surgeon summarize the role of assessment is learning is following point except وایي په دې کې دا زموږ سره دغه دی وایي یو سایکالوجیسټ دی ایجوکیشنل ریفارمر دی وایي د ده مطابق د رول اف اسسمنټ چې دی وایي دا ټول لاندې چې دی دا زموږ سره د اسسمنټ چې دی دا رول دی کردار دی کارونه دي خو یو پکې نشته ټیک شو. نو هغه زموږ سره کیپچر ټیچر ټایم اینډ اټینشن دا زموږ سره څه دی وایي دا زموږ سره د اسسمنټ کې نه راځي ټیک شو. نو زموږ سره بی نمبر آپشن چې دی دا ټیک آپشن دی صحیح شو. بل زموږ سره ملکنډ ډیویژن فیز 1 فیز 2 د دې ملکنډ ډیویژن کې دوه ټیسټونه شوي یو ته فیز 1 وایي بل ته فیز 2 دوه ټیسټونه نو فیز 1 والا اولنی MCQs دی چې د IMF education is to enable each student to attain all around development according to dash وایي دا زموږ سره د ایم اپ ایجوکیشن دی چې یو سټوډنټ چې دی هغه انیبل شي چې اټین کی آل اراوند د غیر چاپیره چې څه څیزونه دي نو دا په څه کې راځي هیز یا هر an attribute ټیک شو. بی نمبر آپشن چې دی زموږ سره ټیک آپشن دی صحیح شو. دویم نمبر MCQ چې which statement is true about growth and development د growth او د development په باره کې وایي کوم یو statement چې دی هغه ټیک دی نو growth چې دی وایي دا څه دی refer to change in the particular aspect whereas development implies the organization as a whole نو دا هم زموږ سره ټیک آپشن دی. بل دویم بی نمبر آپشن چې growth stop at a certain stage نو دا هم زموږ سره ټیک خبره شوه while development continue till death دا هم ټیک خبره ده. سی نمبر چې growth is structural growth چې دی structural دی او دغه چې دی development دا functional په دې کې زموږ سره سی نمبر دا ډي نمبر آپشن چې دی آل اف دیز چې دی دا زموږ سره ټیک آپشن دی صحیح شو. بل MCQ زموږ سره 3 نمبر MCQ چې فار هیلدي ارینجمنٹ اف کلاس روم نیسیسری تھنګ از د هیلدي ارینجمنٹ اف کلاس روم لپاره څه څیزونه ضروری دي نو دا څه دی وینټیلیټډ کلاس روم وینټیلیټډ مطلب چې هوا پکې چلیږي سفیشینټ لایټ پکې اپروپریټ سیټینګ ارینجمنٹ پکې نو زموږ سره په دې کې هم آل اف دیز چې دی ټیک آپشن دی صحیح شو. بل 4 نمبر MCQ چې کلاس روم منیجمنٹ فوکس آن 3 میجر کمپوننټس درې څیزونه دي په هغې باندې به کلاس روم منیجمنٹ چې دی هغه به څه کوي هغه به فوکس ورکوي. اولنی نمبر کنټینټ منیجمنٹ دویم نمبر کنډکټ منیجمنٹ او دریم نمبر څه کنوینینس ټیک شو. دا زموږ سره A نمبر آپشن چې دی دا زموږ سره ټیک آپشن دی صحیح شو. 5 نمبر MCQ چې لرنینګ ډیپینډ آن کاګنیټیو ډیولپمنٹ نو لرنینګ چې دی دا الویز چې دی په کاګنیټیو ډیولپمنٹ باندې ډیپینډ کوي ټیک شو. دا زموږ سره ټیک آپشن پکې A نمبر آپشن چې دی دا ټیک آپشن دی صحیح شو. بل زموږ سره ملکنډ فیز 2 چې اولنی کوېسچن دی which of the following item of information are important about the student to motivate them for study د student د study د motivation لپاره کوم څیزونه ضروري دي نو لرنینګ سټایل چې دی دا هم ضروري پرسنالټي او سوشیو کلچر بیک ګراوند په دې کې زموږ سره آل اف دیز چې دی دا ټیک آپشن دی صحیح شو. بل 2 نمبر کوېسچن چې ټیچینګ ویل بی افیکټیو اف د ټیچر از چې کچري ټیچر چې دی هغه صحیح نو زموږ سره start from what the student already know ټیک شو. دا زموږ سره ټیک آپشن دی چې student already know د هغه ځینې هغه start کی او د unknown پورې لاړ شي نو دا زموږ سره دا ټیچینګ چې دی دا به صحیح دا به افیکټیو وي. 3 نمبر کوېسچن دی چې اکارډینګ ټو ورلډ ورث ټیچینګ از the creation environment where the student dash can
emerge and change ټیک شو دا موږ سره وړور چې دا هم موږ سره ایجوکیشنل ریفارمر سایکالوجیست دی نو چې کله د موږ سره په دې کې هم موږ سره all of these چې دا ټیک اپشن د فزیکل سټرکچر سایکوموټر سټرکچر کاګنیټیو سټرکچر دا ټول چې دی دا پکې ټیک اپشن دی صحیح شو بل موږ سره 4 نمبر MCQs چې following are the subject of concern and interest of education of psychologists except ټول چې دی دا موږ سره سدي subject of concern and interest ټیک شو خو یو پکې نه دی ټیک شو نو هغه موږ سره چې educate the administration چې دا موږ سره ټیک اپشن نه دی ټیک شو لکه دا پکې موږ سره ټیک اپشن دی 5 نمبر MCQ چې the study of psychology imperative for the teacher to function as dash to understand influence of school environment نو ټیچر به څه کوي as behavioral scientist چې هغه به څه کوي کار کوي ټیک شو as behavioral scientist په ټیچر کار کوي د څه لپاره to understand the influence of teacher teaching environment ټیک شو بل موږ سره د PhD کوهارت د هغه چې کوم دغه دی MCQs هغه کې اولنی نمبر زموږ سره دی چې B.F. Skinner showed a system of reward and punishment shape response through his experiment card نو موږ سره د B.F. Skinner چې کوم ایکسپریمنت وو د هغې نوم دی کلاسیکل کنډیشنینګ چې دی تیوري د تیوري ده او کلاسیکل کنډیشنینګ ایکسپریمنت چې دی نو دا موږ سره د B.F. Skinner چې دی دغه تیوري ده ټیک شو دا ایکسپریمنت هم دی او تیوري هم ده ټیک شو په دې باندې د څه کړی دی د ریوارډ او د پنیشمنت شیپ چې دی هغه د هغې ته چې کوم قسمه ریسپانس میلاویږي هغه یې پې څه کړي دي معلوم کړي دي ټیک شو دویم نمبر MCQs دی چې د بیګینینګ ټینډر ایولوشن سټډي hypothesize that the equation of knowledge in the classroom is best concealed as په دې کې موږ سره ټیک اپشن چې دی ملټي ایئر پروسس چې دی دا موږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو 3 نمبر MCQs چې ډیش a process whereby learner are actively engaged in the learning process rather than passively absorbing lecture as card نو ته موږ څه شي فارمل ایجوکیشن ورته وایو ډي نمبر اپشن چې موږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو د MCQs بیا ځان په خلاره ریډ کړئ ځان په خصيف وکړئ ټیک شو 4 نمبر MCQ چې د big 5 personality dimension that make of the 5 factor model can be expressed in acronym ټیک شو په دې کې موږ سره ټیک اپشن چې دی هغه او شتنس شي A نمبر اپشن چې دی موږ سره ټیک اپشن دی دا او چې دی د اوفرنس ته وته دی ټیک شو سی چې د کانشیسنس نو وته ټیک شو او ای چې د موږ سره د څه د ایکسترا ویژن نو وته ټیک شو او ای چې د موږ سره څه د اګریبل نس نو وته ټیک شو او بل ان چې د څه د ان چې د موږ سره د څه نو وته د نیوروټیزم ورته ټیک شو نو دا موږ سره څه شي د پرسنالټي د 15 کریکټرز دي او د دې اکرونیم چې دا څه دی اوشن دی ټیک شو 5 نمبر MCQ چې برټش ریالست ار د امپایریست لایک توماس اینڈ هابل felt that په دې کې موږ سره all of these چې دا موږ سره ټیک اپشن دی چې مین چې دی د توماس او هابل چې دا هغه آیډیاز ورکړي دي په دې کې وایي چې هیومن چې دی د انسان نیچر ورکړی دی چې هغه سیلفش وي او بل چې دی سټیټ اف نیچر چې دی بل دا ګوره مین از واپ ټو انذر دا چې دی به سیلفش بل نور خلکو ته به سي واپ ټیک شو بل آیډیا کین فارم مین نو اتھارټي دا آیډیا چې دی دا موږ سره د مین ناراضي د اتھارټي نه ناراضي بل ایوری مین شوډ بی هیلډ نه ټیک شو په دې کې دا وایي چې نه چې دی د موږ سره د ویلن نه وته ټیک شو وی هر یو مین چې دی هر یو سړی چې دی د هغه س ویلن یې ټیک شو بل موږ سره د بنو ډیویژن چې کوم کوېسچن دي د بنو ډیویژن د PhD پیډاګاجي کوېسچن دي اولنی نمبر موږ سره چې ډیډکټیو میتھډ پروسیډ فرام نو ډیډکټیو میتھډ چې دی دا موږ سره د جنرال نه سپیسیفیک ته پروسیډ کیږي سی نمبر اپشن چې دی موږ سره ټیک اپشن دی انډکټیو چې دی دا موږ سره په دې کې موږ سپیسیفیک ابزرویشن چې دی هغه یوز کوو او جنرال طرف ته وځو ټیک شو سپیسیفیک به یوز کوو او جنرال طرف ته به یوزو لکه موږ داسې وایو که چېرې کبوتر چې دی هغه مرغۍ نو د هغې به سی د هغې به وینګز نو دا موږ سره د سپیسیفیک نه چېرته لاړو جنرال طرف ته ټیک شو دا دویم نمبر زموږ سره ډیډکټیو کې به موږ څه کوو دا بالکل اپوزیټ د هغې نه دی چې د جنرال نه به چېرته ځو سپیسیفیک ته موږ وایو که آل برډ چې دی د هغې وینګز نو کبوتر به زموږ سره سی هغه برډ ټیک شو نو دا زموږ سره د جنرال نه سپیسیفیک طرف ته موږ لاړو ټیک شو دویم نمبر MCQ زموږ سره دی چې ایجوکیشنل سایکالوجي ریوالو اراوند د 3 ایریا د لرنر د لرنینګ پروسس and dash دا ایجوکیشنل سایکالوجي چې دا وای دا د 3 ایریا نه غیر چاپیره ریولوشن کوي اولنی خبره زموږ سره څه ده د لرنر بل د لرنینګ پروسس او بل زموږ سره د لرنینګ سچويشن کوم ماحول چې دی هغه ته موږ لرنینګ سچويشن وای سی نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو دریم نمبر MCQ چې with the help of dash a teacher provide on one
وے انفارمیشن نو پس کې په ابزرویشن کې ټیچر ته ون وے انفارمیشن چې دی هغه راځي ټیک شو ون وے انفارمیشن مطلب صرف ټیچر ته چې دی انفارمیشن راځي 4 نمبر MCQ چې دی از لیټل نیډ اف ایکسټرا کریکولر فیډر اینڈ ډیش ډیزاین په سبجیکټ ډیزاین کې زموږ سره ایکسټرا کریکولر دغه چې دی د هغې د اکټیویټي څه فیدر چې هغه ضروري پکار دی ټیک شو بل 5 نمبر دا زموږ سره د پیډاګاجي کوېسچن بل پکې د پیډاګاجي کوېسچن نو ټیرریزم هیز کریټډ نو دا زموږ سره څه په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی دا هاک ان سوسایټي ټیک شو هاک ان سوسایټي د هاک مطلب دی څه شي موږ ورته کنفیوژن هم ویلی شو یا ټینشن دا ټول څیزونه چې دی وایي دا ټیرریزم چې دی دا په سوسایټي کې دا پیدا کوي ټیک شو بل موږ سره د هزاره ډیویژن چې دی د هغې MCQs دی اولنی نمبر MCQs چې سایکالوجیکل انوایرمنټ اف د کلاس ان پرایمري د ډیوټي اف وایي دا زموږ سره سایکولوجیکل انوایرمنټ چې دی دا د چا ډیوټي ده نو دا زموږ سره د کلاس ټیچر ډیوټي ده ټیک شو چې کلاس چې دی د هغې سایکالوجي چې ده هغه به څه ساتي د سبق مطابق به ساتي بل زموږ سره د موټو اف ټیچر ایز ټو ډیش موټو چې دی دا موږ څه ته وایو ګول ته د ټیچر چې دی د هغه ګول څه دی نو ګایډ سټوډنټ گروث دا چې دی دا زموږ سره په دې کې ټیک اپشن دا ورکړی دی خو ټیچ سبجیکټ میټر یا مینټین ډسپلین نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی په دې کې زموږ سره څه دی لرن ټیچ انسپایر نو ټیچ سبجیکټ میټر چې دی سی نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو بل زموږ سره 5 نمبر MCQ چې ویلیډیټي اف ازم د اسسمنټ ریلیټ ټو د اسسمنټ ویلیډیټي چې دا نو دا زموږ سره د ریلیونس سره څه ده ریلیټ ده ټیک شو د ډي آی خان اخري دغه زموږ سره څه دی د ډي آی خان MCQ چې دی د ډي آی خان کم ډیویژن چې دی د هغې PST پیډاګاجي MCQs هغه چې دی اولنی نمبر زموږ سره دی چې کارټوګرافي چې ده وایي دا زموږ سره کم ټیکنیک دی نو زموږ سره میپ میکینګ ټیکنیک ته موږ څه شو کارټوګرافي وایي ټیک شو په دې کې په کارټوګرافي کې به موږ میپ سټډي کوو کریټ کوو ډیزاین کوو ټیک شو دا درې خبرې پکې موږ کوو دویم نمبر MCQ چې د پرایمري ګول اف سکولینګ از د ډیولپمنټ اف سټوډنټ ټیک شو نو کاګنیټیو ډیولپمنټ چې دی د ټول نه اولنی پرایمري ګول چې دی د سکولینګ چې دی هغه کاګنیټیو ډیولپمنټ اف سټوډنټ دی ټیک شو دریم نمبر MCQ زموږ سره دی چې ان assessment used to identify difficulty in the learning process is called کوم assessment چې دی یو زموږ سره یو learning process دی په هغې کې څه difficulty ده هغه موږ معلومو نو هغه به موږ په diagnostic assessment باندې معلومو په څه شي باندې په diagnostic assessment باندې معلومو ټیک شو initial assessment چې دی کله چې موږ یو سټوډنټ یا داخلو سکول ته یا انټري ټیسټ اخلو دغه ته موږ یا په اوله کې چې دی د کلاس په اوله کې موږ څه کوېسچن وکړو دغه ته موږ initial assessment وایو صحیح شو دویم نمبر زموږ سره فارمیټیو assessment چې دی ډیورینګ کلاس چې په کلاس په دوران کې یو ماشوم چې دی هغه یو دی یا بل څه هغه د اټینشن دپاره چې موږ کوم کوېسچن کوو نو دغې ته موږ فارمیټیو اسسمنټ وایو ټیک شو ډایګناسټیک اسسمنټ موږ چې په کلاس کې څه مسله هغه موږ حل کوو د هغې دپاره چې موږ کوم دغه چې دی اسسمنټ کوو یا هغه مسله موږ ډیفیکلټي چې دغه موږ معلومو د هغې دپاره موږ کوم اسسمنټ کوو هغې ته موږ څه شوی ډایګناسټیک اسسمنټ او بل موږ سره سمیټیو اسسمنټ چې دی دا موږ د کلاس په اخر کې یا د چپټر په اخر کې یا چې دی د منت په اخر کې یا د ویک په اخر کې چې موږ کم ټیسټ اخلو کم اسسمنټ کوو نو هغې ته موږ سمیټیو اسسمنټ وایو ټیک شو 4 نمبر MCQ چې د ریزن فار ایکټینګ اور بیهیوینګ ان ا پارټیکولر وے از کالډ کله چې د بیهیوینګ پارټیکولر وے چې خپل ایکټینګ اف پارټیکولر وے د هغې چې کوم بیهیوینګ موږ کوو نو دغه ته موږ څه شی وایو هغې ته موږ موټیویشن وایو ټیک شو سی نمبر اپشن موږ سره ټیک اپشن دی صحیح ده ول 5 نمبر MCQ چې ایوری سیسټم اف ایجوکیشن از بیسډ آن ټول د ایجوکیشن ټول سیسټم چې دی هغه په څه آیډیالوجي اف نیشن چې دی د هغې په بیس باندې دی ټیک شو نو دا زموږ سره د PST کوم چې 2022 دی د هغې د 2022 MCQ چې دی هغه موږ څه کړو پیډاګاجي MCQ هغه موږ تاسو سره څه کړو شریک کړو که کوم MCQs کې چاته څه مسله یا زموږ نه پکې څه غلطي شوي نو هغه تاسو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ چاته څه مسله نو هغه په کمنټ سیکشن کې هم ویلی شي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ CT 2022 چې دی هغه ټوټل MCQs د پیډاګاجي هغه به حل کوو د الله په امان